زه د آی جي صاحب نه مطالبه کوم چې دا سپرډنټ صاحب په 3 ورځو کې دنه معطل کې بدل کړي که بدل نه شو جمعې د ورځې پورې دیو ته ټایم دی نن د منګل ورځ ده د 29 جولای د 2025 د روانې جمعې په ورځې پورې ټایم دی چې دا فوراً بدل کې بلکې معطل کړی شي. السلام علیکم ملګرو، یو خبر را روان دی چې یو ځلې بیا د غازی فیصل خالد سره په جیل کې انتهایی بدسلوکي زیاتې شروع شوې دی. ملګرو، د مناظر اسلام مفتی محمد ندیم صاحب دا پیغام دا اعلان واورئ چې 3 ورځې ټیم یې ورکړی دی حکومت له او آی جي له. نو ملګرو، دا پیغام خامخا واورئ. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم دا زمونږ آخري ریډ لاین دی، دا زمونږ د ایمان اساس دی، دا زمونږ امید دی. د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم نه علاوه موږ سره هیڅ نشته. د په ذات باندې د په رسالت په ځان قربانو، په ختم نبوت په ځان قربانو. د مفتی صاحب دا پیغام واورئ، لازمي او مخکې د ملګرو سره شیر کړئ او خپل ایمانی جذبه هغه نن ښکاره کړئ. نن ورځ ده چې خپله ایمانی جذبه ښکاره کړو د قادیانیت نواز خلکو ته. نو د مفتی صاحب دا پیغام لازمي واورئ او که ویډیو هم خوښه شوه نو لایک یې کړئ او چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ. 29 جولای 2025 دی. ستاسو ټولو په علم کې ده چې اسیر ناموس رسالت غازی خالد فیصل حفظه الله د 100 کالونو مسلسل پېښور کې سنټر جیل کې هغه د قید ژوند او زندګي تېری د څه د وجې نه تېری. تاسو ته پته وه چې یو لوی ګستاخ و، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخ هغې انجام ته رسولی و. اگر چې دا څه جرم نه د اسلامي شرعي نقطه نظر سره دغسې سړی هغه په قید کې بندول یا هغه ته څه قسمه سزا ورکول دا قانونا غلطه ده. شرعي لحاظ سره دا خبره غلط ده، خو بهرحال اوس هغه جیل کې دی. د دې نه مخکې کاله مې یو سپرډنټ صاحب راغلی و، هغه د سره په جیل کې ناروا سختي شروع کړې وه. بیا په هغې باندې موږ احتجاج کړی و. دغسې 2 میاشتې یا 2 نیمې میاشتې مخکې هم دلته به د میډیا په ذریعې سره موږ یو اعلان کړی و، به یو پوسټ هم چلولی و چې دلته د نجم عباسي په نوم باندې یو سپرډنټ راغلی دی او 13 ځلم د غازي خالد صاحب سره هغې سختي شروع کړې وه. بیا موږ د احتجاج کال ورکړو. د بیا ورځ دو کې دننه د غازي صاحب سره کېناستو او خبره یې حل کړله، معافي یې وغوښتله. اوس د میاشتې مسلسل بیا زیاتي شروع کړې. جیل کې دننه په هغه باندې بې ځای سختي، د بهر نه که دته خوراک راځي یا ملاقاتیان راځي هغه نه را پرېښودل، یا قسمه سختي چې په جیل د قوانینو د هغې نه خلاف خبره ده. نورو قیدیانو ته چې کوم سهولیات ملاویږي یا د هغوی ملاقاتونه کیي د هغې نه هټ کر د سره یو ځل بیا سختي شروع ده او دا ځل د سختي انتهایی په شدت سره شروع ده. دا سپرډنټ صاحب پته نه لګي د قادیانیانو الی کار دی. د قادیانیانو په وینا د هغوی نه پیسې اخیستې څه وجه ده چې د مسلمانانو یو هیرو سره دا دغسې ناروا سلوک کوي. دا که مسلمان وي دا سپرډنټ صاحب واقعي د قادیانیانو الی کار نه وي نو پکار ده چې دغسې سړي خو هغې خپې خپل کړي وي، خپې ورله وینځلې وي، دی د هغې سره ناروا سختي مسلسل راغستې ده. زه ټولو ملګرو ته درخواست کوم، امام مالک رحم الله نه هارون رشید تپوس کړی او قاضي اعظم رحم الله شفا کې نقل کړي دي. ویل کله چې د مسلمانانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان کې څوک ګستاخي وکړي بیا مسلمانانو ته څه پکار دي؟ هغه ورته ویل دا سړی ختمول پکار دي. قاضي اعظم ګورنر ورته ویله، قاضي اعظم رحم الله نقل کړي ګورنر امام مالک رحم الله ته ویلو که مسلمانانو طاقت نه نو بیا امام مالک رحم الله ورته وفرمیل ما بقاء الامة بعد شتم نبیها. داسې قوم ته بیا په مخ د ځمکه باندې د ژوندي اوسېدو څه حق نشته دی چې ګستاخ ژوندی ګرځي چې د پیغمبر ګستاخي دې چا کړي او مسلمانان دې هغې نه انتقام او بدل وانه کړي. غازي خالد صاحب یو دغسې کار کړی دی، هغه خپل ژوند او زندګي د رسول الله وسلم په ناموس او په عزت باندې قربان کړې ده. نو سپرډنټ صاحب ته ولې هغه سره سختي کوي؟ زه د آی جي صاحب نه مطالبه کوم چې دا سپرډنټ صاحب په 3 ورځو کې دنه معطل کې بدل کړي. که بدل نه شو د جمعې د ورځې پورې دیو ته ټایم دی. نن د منګل ورځ ده د 29 جولای د 2025 د را روانې جمعې په ورځې پورې ټایم دی چې دا فوراً بدل کې بلکې معطل کړی شي او د دې خلاف کاروایي وکړئ چې ولې د جیل له قوانینو نه خلاف کوي او کس سره هغه غلط سلوک کوي او هغه باندې بې ځای سختي کوي او بیا د مسلمانانو په دغسې یو هیرو باندې ته مسلمان هم یې که صحیح آی جي صاحب ته وایو د سړی فوراً بدل کړه، معطل یې کړه، ورنه به صورت دیګر د جمعې د ورځې نه بیا موږ د احتجاج کال ورکوو او یو نوې لایحه به د جمعې په ورځ اعلان کوو. د هفتې د ورځې نه بیا موږ ټول پېښور بندو، د جمعې په ورځ به اعلان کوو د احتجاج د کال.
ټول ملګري زموږ د KPK خبر پښتونخوا بیدار اوسېږئ د پېښور ټول مسلمان انشاءالله په مذهبي جذبه بیا راوځو مونږ به آینده جمعې په ورځ باندې تاسو ته دویم اعلان کوو د IG صاحب په دې باندې کاروایي ونه کړله دا سپرډنټ صاحب معطل نه کړو د خلاف هغه کاروایي ونه شوله بیا به جمعې په ورځ دویم اعلان مونږ کوو ټول مسلمانان به بیا راجمع کېږي او مونږ به د پېښور مین ځایونه بیا بندو ذمهداري به بیا په حکومت انتظامي باندې په خپله مونږ به د هغې نوي ذمهوار انشاءالله دویم اعلان به زموږ د جمعې په ورځ راځي جمعې د ورځې پورې زمونږ دیو ته مهلت شو ټایم شو که په دې کې کاروایي ونه شولی شوه دې کې دغه سپرډنټ معطل نه کړی شو د دې خلاف کاروایي ونه شوله مونږ به بیا دا ګڼو چې زمونږ د ټول انتظامي د قادیانانو سره ملاو ده او په دغسې یو غازي د مسلمانانو په هیرو باندې سختي ده د قادیانانو په ایما باندې کوي انشاءالله آینده نوې لایحه به مونږ د جمعې په ورځ اعلان کوو ټول ملګري منتظر اوسېږئ الله رب الجلال دې د غازي صاحب حفاظت وکړي مونږ به د هغې د حفاظت لپاره هر ممکن کوشش کوو څومره پورې زموږ د وسره د هر اخري هدف پورې به انشاءالله العزیز مونږ ځو ټول مسلمانان به د هغې حفاظت لپاره ودرېږو الله رب الجلال دې د قادیانیت نواز حکمرانانو نه قادیانیت نواز افسرانو ته قادیانیت نواز افسرانو نه مونږ ته پوره امت ته نجات ورکړي او الله دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت کوونکي خلک زموږ مشران جوړ کړي جزاکم الله خیرا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته